الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ولا مشير له ولا معاون له ولا مساوي له ولا مناوي له ولا كفر له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم زما محترم رونو او کشرانو مشرانو خو به کې دونه پاتې نشو چې د هغو نوم واخلم. الله اکبر. د یو آیت مختصر دو جملې ما ذکر کړي دي، کوشش کوم چې دا دې باندې خبره وکړم. الله رب العالمین په دې آیت کې دا وایي ما اتاکم الرسول، کوم شی چې تاسو د الله پیغمبر درکړي فخذوه، هغه کلک ونیسئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، او د کم څیز نه چې هغه تاسو منع کړي د هغې نه منع شئ. اصل کې الله پاک چې پیغمبر را لېږه به، نو د هغې مقصد هم دا وي چې خلک د هغه خبره واوري. مشرکین یو ځل دا ویلي وو لن نؤمن لرقیک، موږ ستا معراج ته خاتم نه منو حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، تر دې پورې چې الله پاک موږ له زموږ په نوم باندې یو کتاب، یو رساله، یو خط، یو لیټر راونه لېږي. دا خو داسې نه کوي الله. داسې که څوک په دنیا د یو پرایم منسټر یو د یو بادشاه د یو په باره کې دا وایي چې زه د هغه خبره داسې نه منم څو پورې چې هغه زما کور له نه راغلی او ما ته یې ور نه ټکولی یا ما ته خصوصي خط نه رالېږلی. دا قانون نه دی. الله پاک چې د چا سره خبره کوي، چاته وحی کوي، نو هغه پیغمبر جوړېږي، هغه پیغمبر ته کوي. او دا سلسله الله پاک په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمه کړه. نو د هغې نه وروستو الله پاک د چا سره خبرې څنګه وکړي؟ اخري پیغمبر را لېږلی دی، نور د بل چا سره خو الله د عامو خلکو سره خبرې نه کوي. دا خو نه مخکې کړله آدم علیه السلام نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا شی چې الله نه دی کړی چې عامو خلکو سره خبره کړي. نو خلکو وی موږ دا نه منو څو پورې چې تا داسې یو کتاب نه راوړی چې هغه زموږ په نوم وي، زموږ په اډرس باندې، زموږ په عنوان باندې، نو هله به موږ ستا خبره منو. الله پاک د دې مختصر غوندې جواب ورکړ. په آیات کې سورۃ بني اسرائیل کې ډېر څیزونه ذکر شوي دي، څو پورې چې ته دا ونه کړې او دا ونه کړې او دا ونه کړې دا ونه کړې.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وتوایا قل دې ته دا خبره وکړه چې زه صرف رسول مسړو دا تاسو چې کوم خبرې کړې چې تفجر لنا موږ له نهرونه جاری کا او موږ له دا وکړو موږ له دا وکړو دا کارونه خو خدای کوي ان زه خو هل كنت الا بشر رسولا زه صرف بشر انسان ما او رسول ما الله پیغمبر کړم نو زه دا کارونه خو دا زمانه دي او زه خدای چې کوم کارونه دي هغه خدای کوي زما چې کوم کار دی هغه زه تبلیغ کوم خبر رسومه ما ته خدای دا ویلیم دي چې وإن لم تفعل فما بلغت رسالته کتا داسې ونه کړه نو تا هغه رسالت ونه رساو زما خو صرف تبلیغ دی او بیان دی او رسول دی قرآن کې هم الله راوي دا قرآن موږ دې نازل کړل لتبینا چې دا ته خلکو ته بیان کړي پیغمبر هغه بیان ته موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر او سنت ته وایو نو الله پاک دې آیت کې راوي چې کوم شی تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حواله کی در کی دلا دین کنه نو هغه ونیسئ کلک فخذوه هغه واخلئ وما نهاکم عنه کوم شي نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو منع کی تاسو دغه نه ځان بچ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته چراغ نو اول 14 کاله خو الله دا الله یواله او دا الله تعریف او دا الله معرفت او دا الله صفات او بیان کړو چې الله داسې دی نه مونږ نه بل څه حکم 14 کاله خو ته دا الله پاک تعارف وکړو او دا 14 کال نه وروسته بیا نور احکامات راغلي الله دا دغه په باره کې وایي چې مې یطیع الرسول فقد اطاع الله څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومني نو هغه داسې د چې هغه د الله خبره ومنوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ته خپل اطاعت ویل دی قرآن کې دی دا قل اطیعوا الله والرسول دې خلکو ته ووایه چې د الله خبره ومني او د پیغمبر خبره ومني یو بل آیت کې الله وایي قل ان کنتم تحبون الله که تاسو د الله سره مینه کوئ چې الله تاسو پیدا کړی تاسو له لاس په آزاد ټول درکړي دي او تاسو د الله سره مینه کوئ نو دی خلکو ته دا وایه چې فتبعوني تاسو زما په قدم باندې قدم کېږئ او دا فرق دی طالبان په موږ وکړو چې اتباع او اطاعت په دې کې دا فرق دی چې اطاعت وی خبرې منو دوته نو خبره د الله منه د رسول منه او کدا غ دین خبره تا ته د خلیفہ کوي بل مولا کوي امیر کوي دا ټول خبره منه چې د قران خبره راته کوي د دې وجه نه اطاعت لفظ عام دی اطاعت عام دی اطاعت د خدایومي د رسولومي او د صحابه د غومي و اولی الامر منکم خواندان د امر عمرا دغه خبروم منو دي او بل حدیث کې دي چې لا طاعت لمخلوق فی معصیه الله د هیڅ خبره منو د نشته چې پاغي کې د الله مخالفت دي د الله مخالفت چې بکین بیا د هیڅ خبر منو د نشته او چې د الله خبره تا تاسو کوي دغه هغه پکار د چې ومنه دیت کې الله وایي چې تاسو دا دعوا کوي چې موږ د الله سره مینا کوو نو فتبعوني دې ته دا وایي چې بیا زما په چاپ باندې خپکې دی زما اتباع کوي زما په قدم باندې قدم کې دی دې وجینا د بل چا اتباع نشته اتباع صرف د رسول الله اتباع صرف د رسول الله د ځکه چې بل څوک معصوم نشته د چا په شان عمل کول هغه صرف د پیغمبر حق دی چې داغه په شان عمل وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سکو
یو ځلې هر عضو وینځو، بیا یې دوه ځله مرتين، دوه ځله بیا آزاد او داسې وینځو. اول ځل چې وینځل وي دا هغه دی چې د دې نه بغیر مونځ نه کېږي، او دوه ځله چې وینځل او بیا درې ځله چې وینځل، د هغې په باره کې دا ووې، د درېیم ځل په باره کې دا ووې چې دا هم سنت دي، او د درېیم ځل په باره کې دا ووې چې دا هذا وضوئي و وضوء انبیاء من قبلي، دا زما اودس دی او زما نه چې څومره مخکې پیغمبران راغلي دا د هغو اودس. وړاندې پسې یو بل ټکی ووایي فمن زاد علیه فقد تعدى وظلم، او چې د دې نه زیات وینځي، د دې دریو ځلو نه زیات وینځي، نو هغه حد کراس کړه، د حد نه تېر وت، او ظلم او ظلم یې وکړو، زیاتی یې وکړو په ځان. ما دا عرض کاوه چې اودس چې دی که نه، اودس په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو ځان د اسراف نه بچ کوئ، ځکه دا اودس چې دی د لمانځه دپاره لومړنی شرط دی. نور شرطونه هم دي چې مونځ پرې کوي، هغه مونځ چې هغه د اسلام په بناګانو کې دویم دی چې تا هغه کوې نو د هغې دپاره طهارت شرط دی. نو طهارت د بدن، طهارت د کپړو، طهارت د مکان، او قبلې ته مخ، او بیا نیت، دا ټول شرایط دي د مانځه. نو چې هغه اودس سړی وکړي او په هغې کې الله خفه کړي، څنګه خفه کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د درې واړو نه زیات اوبه بهیي په خپلو اندامونو، او چې هلته نل کولاو کړي او دی خبرې کوي، هغه خو لا بې له پاسه ده. چې د دریو ځلو نه زیات په خپل بدن اوبه اچوي، نو هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تعدي ووایي او د حد نه تېرېدلې ورته ووایي، او ظلم یې ورته ویلي دي. نو چې دا سړی هلته کښېني او مسواک وهي او اوبه بهیي، د دې وجې نه صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا اسرافي، هغه په اوبو کې هم اسرافي. حضرت ورته وایي چې د ولي په غاړه ناست او اوبه واپس هغه ولي ته غورځېږي، دا هم اسراف دی چې ته زیات واره په ځان باندې اوبه اچوې. ولو كنت على شط نهر جار، که ته د یو جاري ولي په غاړه ناستې او په ځان باندې اوبه اچوې او د دغې نه زیاتی کوې، نو دا اسراف دی. دا څه دی؟ اسراف دی. اسراف د عربی لفظ دی، دا اسراف دی. قرآن کې الله وایي ان الله لا يحب المسرفین، قرآن کې دی دا چې الله پاک مسرفین او اسراف کوونکي هغه نه خوښوي. نو چې سړي دومره اوبه ضایع کړې او هغه اسراف وکړو، نو هغه د الله محبوب شوی. بیا چې هغه مانځه راشي او ودرېږي په مانځه، نو په مانځه کې د ودرېدو طریقه دا ښودل شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته دا ویلو چې ستاسو ټول بدن دې قبلې ته متوجه، د خپو د ګوتو نه والا او چې ته کله لاس چوتی د هغې پورې دا ټول قبلې ته متوجه کړي. عام خلک دې ته توجه نه کوي، پوه نه وي، راشي زر نو څوک داسې وکړي دا تاسو ته ښکارېږي، نو څومره د کمقلتوب کار دی دا. دا تاسو ګورئ ما ته چې څوک په خپله کوي هغه ته پته نه لګي، نو څوک داسې کوي، څوک داسې کوي، څوک داسې کوي، دا مونږ شروع کړي دی. الله دا دی ونیسئ چې راکاږي، دا نه ده، داسې به کوې، دا ګوتې به اول برابر کړې، د دې دا مخ به قبلې ته کړي، ستا خپل مخ به هم قبلې ته وي، ستا بدن ټول به قبلې ته وي، ته به داسې الله اکبر ووایې. د هغې نه پس ته دا هغه سنت دي چې د دې نه بغیر کار نه کېږي. تاسو به یاد وي چې ما مثال وي، دا سنت دي، د فرضو نه ډېر کم دي په درجه کې،
لیکن بے د سنتونه فرض هم نه صحیح کیږي، بے د سنتونه فرض هم نه صحیح کیږي. مونږ چې مونږ کوو که نه، نو اول مونږ څه کار کوو؟ په مانځه کې 3 څیزونه دي غټ غټ. یو پکې قیام دی، یو پکې رکوع ده، یو پکې سجده ده. د ټولو نه زیات عاجزي په دې دریو کې په کومه کې ده؟ سجده کې ده. د ټولو نه زیات عاجزي په کم رکن کې ده؟ په سجده کې. یو سړی راشي او وایي الله اکبر او سیده په سجده پرېوځي، کپڑے پاکې او داسې کړی هر څه برابر دي، وخت هم موجود دی او سجده وکړي او د سجدې نه بیا راپاڅي نو یاره نیغ نه ودرېږم، د رکوع کې هم عاجزي ده، سړی ټیټ ولاړي نو بیا رکوع وکړي او بیا د هغې نه رکوع نه چې وزګار شي نو بیا نیغ ودرېږي نو بیا شروع شي سبحانک اللهم نه شروع کړي او یا شروع وکړي. دغه په مانځه کې ویل کېږي نو که نه؟ قیام کې دغه ویل کېږي، په رکوع کې سبحان رب العظیم ویل کېږي او په سجده کې سبحان رب الاعلی ویل کېږي. دا ترتیب چې دی دا فرض دی؟ نه، دا سنت دی. اوس تاسو ووایئ چې یو سړي داسې لمونځ وکړو چې راغی په سجده باندې پرېوت او بیا یې رکوع وکړه او بیا یې قیام وکړو، 4 رکعاته یې وکړه په دې طریقې سره، تاسو ووایئ دا لمونځ کېږي؟ دا لمونځ ولې نه کېږي؟ دې کې قیام نشته، قیام یې نه دی کړی، رکوع یې نه دی کړی، سجده یې نه دی کړی، نه دا ټول کارونه یې کړي دي، خو کوم شی په دې کې نیم کړی دی چې دا لمونځ نه کېږي؟ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اتباع پکې نشته، سنت پکې نشته، نو فرض نه کېږي. دا خیال دی. د سنتو کله اهمیت دومره زیاتي چې فرض الله پاک نه اخلي چې په هغه ترتیب نه وي. د دې وجې نه د سنتو غټ اهمیت دی. دا د لمانځه نه مخکې سنت، دا د لمانځه نه وروسته سنت، دا 12 سنت د ورځ جوړېږي، 12 رکعاته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث کې دي چې څوک دا 12 رکعتونه ثواب دا وکړي که نه، لمانځه نه مخکې وروسته رکعتونه چې دي دا د الله پاک د تهجد قائم مقام ګرځي کله. او تاسو کې څومره خلک مونږ یو چې مونږ تهجد کوو، په دې سنت باندې د تهجد ثواب ملایي او په دې باندې په سلیقې هغه د سنت رنګ پیدا کیږي. ان د سنت د رنګ نه ځان مو باسي ځکه چې الله پاک قرآن کې هغه آیت ما چې لوسته داو چې ما اتاکم الرسول، کومه طریقه چې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خي فخذوه هغه واخلئ، وما نهاکم عنه او کوم شي نه چې تاسو منې کړي د هغې نه ذات منې کېږي، د هغې نه بیا ځان منې کوي، هغه بیا مه کوئ. نو یو خو دا عرض دی چې دا اوبه مه ضایع کوئ او وړو چې واړه اودس کړي نو هغو ته ګورئ، کور کې زنانه هسې اوبه مه ضایع کوئ. دا اوبه هغه نعمت دی چې د ډوډۍ نه بغیر سړی ژوندی پاتې کېدی شي، خو د دې اوبو نه ژوندی سړی نه پاتې کېږي. د اوبو په باره کې الله پاک قرآن کې ویلي وجعلنا من الماء كل شيء حي. هغه علاقو والا تپوس وکړه چې هلته اوبه نه وي. په عربو کې دا شی ډېرو لرې لرې نه اوبه به نه پیدا کېږي. په دې پنجاب کې او په دې د اسماعیل خان طرف ته او دې علاقو پنجاب کې په دې علاقه کې بعضې علاقې داسې دي په بلوچستان کې چې تبلیغ کې تللي هغو ته پته لګي اوبه هلته نه پیدا کېږي، اوبه ډېرې ګرانې دي. د دې اوبو قدر پکار دی، دا د الله نعمت دی او څوک چې د نعمت قدر کوي نو الله پاک د هغه نه راضي، او څوک چې د الله د نعمت قدر نه کوي نو الله خفه کېږي د هغه نه. د الله خفه کول نه دي پکار، هغه زموږ خالق دی، زموږ مالک دی، زموږ رازق دی. په خپله چې کله اودس کوئ د دې خبرې اهتمام کوئ چې اوبه دومره مه کولاوئ چې غسل پرې کېږي، لږې لږې اوبه کولاوئ اودس پې کوئ. کوري که جوماتي که بهري که ولی هر ځای شي اوبه لږې استعمالوئ. نو زمونږ د اسراف نه به بچ شئ، او چې اسراف نه کوئ نو بیا د الله پاک د محبت بیا امید شته چې الله پاک په زموږ سره محبت وکړي.
انو د اسراف مبارک خو خدای پاک صفا ویل چې ان الله لا يحب المسرفين، څوک چې اسراف کوي هغه الله پاک سره مینه نه کوي. یو بل ټکی دی تبذیر. تبذیر دې ته وایي چې هغه یو شی چې دی استعمال دی خو ته یې ضایع کوې، زیات دغه کوې، بېکاره کوې. تقریبا بعضې خلک طالبان په دې کې کنفیوز شي چې تبذیر کې او په دې اسراف کې څه فرق دی. نو حالت کې که سړی وګوري نو په اسراف کې هم هغه د حد نه زیاتېدي دي، په تبذیر کې هم دي، خو تبذیر کې یو نعمت ضایع کول دي چې هغه په هیڅ کار نه راځي. بیا په دعوتونو کې، په ودونو کې او په خلک ډوډۍ سالن ځان نه زیات واخلي او بیا یې پرېږدي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي آکل کما یاکل العبد، زه چې ډوډۍ خورم نو داسې ورته کښېنم لکه غلام چې کښېني. آکل کما یاکل العبد، زه ډوډۍ داسې خورم لکه غلام چې ورته کښېني، غلام په شان په عاجزۍ سره چې الله به رزق مال راکړي، دا د الله رزق دی او د هغې ضایع کول بیا نه پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې سړی ډوډۍ ته کښېني او بسم الله وعلى برکت الله وایي. دا بسم الله دومره زورور شی دی، دا دومره غټ اوښ نه دی هغه چې تا حلال او د الله نوم پرې والې هغه حلال شي، او چې الله نوم پرې نه دی هغه ټول اوښ مردار شي. مردار او د حلالولو دپاره بسم الله استعمالېږي. غوا حلالې او د الله نوم پرې ونه وایې، د الله نوم پرې ونه لګېد که نه، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، د الله نوم چې پرې نه اخیستی شي نو هغه حلالول چې دي هغه حلالول نه دي، هغه نه حلالېږي. نو بسم الله خو غوا او میخ حلالوي، خیال دی. نو دا چې په ډوډۍ باندې وویلی شي د الله نوم پرې واخیستی شي بسم الله وعلى برکت الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بیا تاسو ته پته نه لګي چې دا برکت په کوم ځای کې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم ورکړ دی چې تاسو هغه پلیټ هغه ښه صفا کوئ. خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوو. عایشه صدیقه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډوډۍ میلمه ته وویسته او چې واپس به هغه تغاری او هغه خانک چې به واپس راوړ نو ما به پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ټوغالی پېژنده چې دې ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم ډوډۍ خوړل ده. کوشش کوئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع په هر څه کې وشي. بیا دغه ډوډۍ چې دغه برکت چې دې ته کوشي نو بیا سړي ته د عبادت توفیق ملایږي. او که د الله نوم یې پرې نه یې اخیستی نو چې غوا حلالۍ او د الله نوم پرې ونه لري نو هغه بیا حلالۍ. نو ډوډۍ چې ته خورې او اوبه چې ته څښې او د الله نوم پرې ونه لري نو بیا د هغې نه خیر نه ولاړېږي، نو بیا به نور حرامیتوبونه سړی کوي خو د مونځ توفیق ورته بیا نه ملاوېږي، د عبادت توفیق ورته بیا نه ملاوېږي. او د الله د توفیق نه بغیر خو هېڅ کار نه کېږي. د الله توفیق خو هغه خلکو سره یې که نه هغو له الله توفیق ورکوي چې الله ځان خوشحاله شي. دا بانک نه دی، بانک چې ویلی کېږي نو چې کوم شی مؤذن وایي نو هغه الفاظ تاسو هم وایئ چې هغه وایي الله اکبر. نو تاسو کور کې که په شورګره کې که په سروانده کې په هر ځای کې چې ته هم وایه چې الله اکبر. هغه وایي الله اکبر الله لوی دی، نو ولې ته سره اګري نه یې، ته سره په دې کې ملګری نه یې، نو چې ملګری نه ته هم ووایه که نه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي، دا د اذان جواب دی. نو په تمامه دنیا کې به لکه په تمام کلي کې به دا د الله اکبر دا چې الله اکبر الله اکبر الله لوی دی، دیم وي دیم وي دیم وي ټول وي الله اکبر. نو چې یو خبره په یو ځای کې کېږي که نه د هغې اثر پیدا کېږي، مونږ ته به بیا الله لوی ښکارېږي. خیال دی د الله لوی به بیا زموږ دماغو ته کوزېږي. الله اکبر دا به په خولې وایې که نه ټولو کې نږدې غوږونه د سړي خپلي په ټولو کې نږدې اورېدو خو په غوږونو کېږي که نه، کوم اواز کې په هغې خو اورېده نه کېږي. غوږونه بند کړې او سترګې وازې کړې یا خوله وازه کړې نو په هغې خو اورېده نه کېږي که نه، اورېده په څه کېږي غوږونو. نو ته چې ته وایې الله اکبر نو د په ټولو کې اول او قریب نږدې غوږونه د سړي خپلي. خیال دی دا د الله اکبر دا د الله لوی به په دې غوږونو زړه ته چې یو شی غورځېږي خو په دې غوږونو باندې ځي که نه، زړه ته د رسېدو بل لار خو نشته چې د سوری وکړي چې زړه ته خبره لاړه شي. دغه یې لارې دي چې الله جوړې کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې مؤذن وایي الله اکبر نو تاسو هم وایئ الله اکبر.
او چې هغه کله وایي اشهد ان لا اله الا الله، زه دا ګواهي کوم چې د الله نه سوا بل اله نشته، نو تاسو هم دا ووایئ چې زه دا ګواهي کوم چې د الله نه سوا، ولې موږ دا ګواهي نه کوو؟ نو چې مؤذن وایي نو ته هم وکړه. بیا چې هغه وایي اشهد ان محمد رسول الله، نو ته هم وایه اشهد ان محمد رسول الله. زه دا ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، د الله رسول دی. دا به دې وینا سره به دا کته کوزي زړه ته ستا دماغو کې به دا کوز شي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. د دې جواب دا فایدې دي. بیا چې هغه وایي حي علی الصلاه، راشي اوس مانځله، حي علی الصلاه څه معنا ده؟ مانځله راشي که نه؟ نو د هغې په جواب کې بیا دا ټکی نه دی، د هغې په جواب کې بیا بل ټکی دی، د هغې په جواب کې بل ټکی دی چې هغه هم د ایمان سره تعلق لري. لا حول ولا قوة الا بالله. مؤذن صاحب، بانګي صاحب، ته خو وایې چې راشي مانځله، خو مونږ لا هغه سړی راځي چې خدای ورله توفیق ورکړي، او توفیق د الله نه سوا بل څوک نشي ورکولی. لا حول ولا قوة الا بالله. نه څوک د ګناه نه څوک بچ کولی شي، او نه څوک په نیکۍ باندې را لګولی شي د الله نه علاوه. دا ټکه چې ته بیا بیا وایې، حدیث کې راځي، خبره په منځ کې راځي شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې درې پیرې دا وایي که نه چې خدای مال جنت راکړي، مال جنت راکړي، مال جنت راکړي، عربي الفاظ حدیث کې په عربي دي چې خدای ما ادخلني الجنه، ادخلني الجنه، ادخلني الجنه، درې پیرې وایي نو جنت خدای دا سړی دا جنت ډېر غواړي، بیا مال راولي. ښه، دا بخاري کې حدیث دی، صحیحانو کې دی. او وایي چې خدای ما د جهنم نه بچ کړي، الله ما د جهنم د اوره بچ کړي، ما د جهنم د اوره بچ کړي. جهنم ورته خدای دا سړی د جهنم نه ډېر یېرېږي، دی د جهنم نه بچ کړي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو چې سړی دا وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله، د الله نه سوا بل څوک د نیکۍ د ګناه نه بچ کولی نشي، او د نیکۍ توفیق نشي ورکولی، دا الله کوي. دوه پیرې هغه دا وایي، دوه پیرې به ته دا وایي. بیا هغه وایي حي علی الفلاح، کامیابۍ له راشي سړو. نو د هغې په جواب کې بیا دا دي لا حول ولا قوة الا بالله، چې الله د سړی د ګناه نه بچ نه کړي، او الله چاله د نیکۍ توفیق ورنه کړي، نو زه کله راتلی شم. د دې وجې د مانځه نه پس ته چې سلام وګرځي نو سنت څه دي؟ الله اکبر، الله ډېر لوی دی. فرضونه چې سلام وګرځي که نه، د هغې نه پس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي؟ الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. او کم ګناه دې کړی دی چې استغفر الله دی؟ د دې مطلب دا دی چې الله ډېر لوی دی، موږ د الله د شان مناسب موږ مونځ نه کوو. څنګه چې په کار وه داسې مونځ موږ ونه کوو. د الله د شان چې د الله سره مناسب که مونځ و هغه زموږ نه ونه شو. الله اکبر، الله ډېر لوی دی، موږ د هغه شان عزت ونه کړی شو. استغفر الله، نو خدای ته ستا نه معافي غواړو، ته زموږ دا جرم معاف کړي. دا یو وجه ده. او د هغې نه پس ته اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. خدای ته سلام او سلامتی ستا د طرفه ده. نو هر څوک ملنګ جان دی الله وبخي به وي چا لاس پورته کړي چې خدای ما غر کړي. هر سړی وایي چې ما خیر راکړي که نه، څوک دا وایي چې ما تباه کړي. د لمانځه نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې دا وایي اللهم انت السلام، خدای ته سلام یې، ته سلامتی ورکوونکی، ومنک السلام، او سلامتی ستا د طرفه راځي، ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ته برکتونو والی، برکتونه هم ته په څیزونو کې اچوې. دا ما پرون دا خبره تاسو سره کوله، نن خو جمعه ده ټول به واوري. برکت اچوونکی څوک دی؟ الله. برکت بل څوک نشي اچولی. برکت څوک اچوي؟ په څیزونو کې، په جامو کې، په واده کې، په ښادۍ کې برکت څوک اچوي؟ الله. دې وجې نوي کپړې خلک واغوندي، مبارک شه، مبارک شه، مطلب دا دی الله پاک دې پکې برکت وکړي. مطلب یې دا دی چې برکت بل ځای نه خو نه راځي. مبارک شه نه الله پاک دې په تا کې باندې برکتونه وکړي. مبارک شه، بارک الله، بارک الله، الله پاک دې تا باندې برکتونه وکړي. موږ ټول چې کله مونځ کوو نو قاعدې باندې چې کښېنو که نه، د هغې نه پس ته موږ څه وایو؟ اللهم بارک
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدای په محمد صلی الله علیه وسلم باندې برکت وکړي، ځکه برکتونه تکه برکتونه تاسه برکت تاسه نو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې برکت وکړي، داغه په آل سیدانو باندې هم برکت وکړي. خدا کما بارک تعالی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. او لکه په ابراهیم چې برکت کړي هغه هم تا کړي، کما بارک لکه څنګه چې تا برکت کړي په ابراهیم علیه السلام او داغه په آل انک حمید مجید. یا الله ته ستایل شوی، تمام تعریفونه او ستاینې تعالی دي، او ته بزرګي والے، ته ډیر لوی، ستا درجه ډیر اوچته ده. خیال دې په دې طریقې سره مونږ دی نو دا د سنت مطابق چې مونږ هغه حدیث ابتدا کې آیت ما دا ویلو، تاسو ډیر رستو کسان رستو رالو یو بل عرض کومه، او دا غي نه مخکې ضیاء الله سره خبره کومه. تاسو جمعې لا صرف بیان له خو نه راځي، خو ثواب له راځي کنه. جمعې له چې داخله کې روان دي چې راغلي کنه ثواب له راغلي چې الله خوشاله شي کنه، او څه نیکی جمع شي. درسخیل په دې پاچاګانو کې په دې خلکو کې ماته د څوک نه ښکارېږي چې تاسو ته و خلل کړی د الله په نوم باندې او خیرات کړی وي. شته څوک داسې هغه څوک شته چې هغه و خلل کړی او د الله په نوم یې تقسیم کړی غریبانو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان بکره څوک چې د جمعې په ورځ باندې جمعې له وختي راغی، هغه 10 کسان یو که 20 کسان یو که هغه 1000 کسان یو که هغه 1 لاک یو که هغه دین زیات دي، جمعې له چې څنګه وخت داخل شي او د جمعه ته روان شو. یو مسله خدا ده چې صرف د جمعې په ورځ باندې د بانک نه وروستو اخیستل خرڅول منع دي. ولې دا نور منځونه نه دي؟ نور منځونه دي، خو د جمعې د لمونځ بل شان دی. د جمعې د لمونځ بل شان دی. په نورو منځونو کې هغه نفع او هغه فایدې او هغه چیزونه نشته چې کوم په جمعه کې دی. جمعې له چې سړی راځي، پیغمبر علیه السلام وایي چې چا غسل وکړو، عطر خوشبو یې ولګول او جومات ته راغی او څوک یې تنګ نه کړه، چا ته تکلیف ونه رساو او په لب ونه لګېد، جومات ته راغی او خطبه شروع شو او خطبه یې واورېده او خطبه یې وویله، لمونځ یې وکړو. د دې جمعې دا فایده دی مانګزار ته رسي چې د 10 ورځو دپاره الله پاک د هغه ګناهونه معاف کوي. نو جمعه او جمعه ورځې او 3 ورځې کې سیوا د تا اجر ملاوي. او حدیث کې دغه الفاظ راغلي چې الله پاک د هغه مغفرت کوي الى 7 ایام و 3 ایام، 3 ورځې د هغه دپاره بچ کېږي. اګه دا بعض موبایل اخلي کنه په هغه کې د یو میاشتې کریډټ وي، نو چې هغه ته خرڅ نه کړي نو بلې میاشتې ته وړي. الله پاک دا نظام پوخانه قایم کړ دی چې څوک د جمعې مانځله راشي او څه لغوه کار، څه بېهوده کار، څه بېکاره کار ونه کړي. پیغمبر اسلام په کې دا ویلي جمعې پر سړی مانځله راغلی او خطبه کې دی ګټې اړوي. هغه زمانه کې قانونونه خو نه و که نه، من قلب الحصا فقط لغا، چا چې ګټې اخوا کړي ګټوي نو دا لغوه حرکت دی. خطبه کې دا جایز نه دي. او خطبه داسې ده لکه مونځ چې کې ماسپښین مونځ 4 رکعته دی، ماسپښین مونځ 4 رکعته دی، د جمعې دا 2 ولې دی، دې کې دا خطبه ده که نه، دې کې دا خطبه ده. نو پیغمبر علیه السلام وایي څوک چې جمعې نه راغی او په اول وخت کې راغی نو هغه ته دومره ثواب، یو زما خبره ده، یو د بل سړي خبره ده، ماوې ته یو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خبره ده. هغه وایي چې جمعې مانځلی سړی راغی وختي، نو هغه له د یو بدنه غټ څاروي ته وایي، اوښ، غوایه، میخه، لکه دا چې حلاله کې او څه شهرت او ریاکاري پکې نه وي او د هغې غوښه به غریبانو تقسیم کړي، څومره لوی عمل دی دا. او د دې عمل ثواب ملاویږي په دې چې وختي جمعې ته راشي. بیا چې څوک راشي بل وخت دی، بیا په هغې کې لکه غوا چې حلاله کړي، غوایي چې حلال کړي، بیا د هغې نه وروسته یو وخت دی چې په هغې وخت کې څوک جومات ته راغی نو الله ورله دومره ثواب ورکوي لکه چې ګډ بیزه پیسه چې حلال کړي.
بیا د هغې نه وروسته یو وخت دی چې په هغه وخت کې راشي سوس غوندې شي که نه څوک سوس نو هغه ته دومره ثواب ملاوېږي لکه چرګوړی دی واخېسته چاله دی غریب له دې ورکړه چې یاره د خپلو بچو باندې وخوره دا کار خو به خیر تاسو کړی چېرته غریبانانو له چېرته چوړه کې چرګوړی مرګوړی به ورکړی بیا د هغې نه لاندې دا په هر هفته کې دا ګټه کېدی شي هر هفته کې هر جمعې په ورځ چې څوک وختي راشي الله رب العالمین دا ثواب هغه له ورکړي زه خیال نه بیا به کوشش کوئ تاسو وختي به راځئ جمعې له وختي راځئ ضروري نه ده چې بیان دې بیا زه به کوشش کوم چې د بیان به هم تاسو ته سړی کوي زه به ته وایم انشاءالله نو بیا څه مسلې به هم اورئ که خیر وي هغه شته نه که نه بیا به هغه ته مې اوس د ستاسو په مخکې به وي خو نشته نو زه به ځان له ورته وایم خو تاسو په دې نیت راځئ جمعې له وختي راځئ د هغې به دا ثوابونه تاسو ملاوي که چا بیان وکړو چې مسله به هم درته ملاو شي په چونګې کې بیا دا جمعې له چې راځي په دې لارې باندې ډېر ثوابونه سړی ګټي خلک ملاوېږي السلام علیکم رسول الله وسلم وی افشو السلام سلام هر چا وایي سلام په هر چا وایي سلام خور کوي واطعم الطعام او ډوډۍ په خلکو خوروئ خلکو باندې ډوډۍ خوروئ د هغې لپاره ضروري نه ده چې ته مخکې تپوس وکړې ته یتیم خو نه یتیم مسکین ته حاجت نشته د هغې په خلکو ډوډۍ خوروئ په دوستانو باندې ډوډۍ خوروئ اسلام دا پرموټ کوي دا په خلکو ډوډۍ خوروئ وصلوا باللیل والناس نیام د شپې مونځ کوئ چې کله خلک ودی نه بیا به څه چلو شي تدخل الجنة بسلام جنت ته به داخل شي بالکل بې امیګریشن نه بې رکاوټ نه به جنت ته لاړ شي دا صحیح حدیث دی سلام عام کوي دا رواج کې راولي اسلام دا زمونږ د اسلام ګریډینګ دی دا د اسلام طریقه ده چې کله مسلمان سره ملاویږي نو السلام علیکم کوشش کوه چې ته پې مخکې شي صحابه اوس څومره کوشش کړی خو رسول الله وسلم باندې دې مخکې شي خیال دی دې باندې انتظار مه ساتئ چې زه مشر یم نو دی به ماته سلام نه دا داسې نه ده ثواب ګټل دي چې سلام څوک مخکې ووایي نو درجه د هغه ده الفضل للمتقدم څوک چې مخکې نه د سلام دا لفظ استعمال دی د الله نوم دی دا السلام علیکم پتا د سلامتی ای دا لفظ عام کول نو سلام عام کوي او هغه دا کوشش کوئ چې په خلکو باندې ډوډۍ وخوروئ غریبانانو باندې تاسو ته خلک معلوم دي چې یاره هغو فروټ نشي اخیستی هغو دا نشي کولی غریبانان که نه نو هغو سره ښېګړه پټ په پټه هېڅوک دې نه ګوري هغې اډورټایز ته حاجت نشته اډورټایز خو منع هم دی هغه سهار ما تاسو ته حدیث اورولو رسول الله وسلم وی چې الله پاک په هغه خلک د عرش د سوري لاندې کوي چې په ښی لاس باندې څه خرڅ شي ګس ته پته نه لګي داسې خو کېدی نه شي لیکن مطلب د دې دا دی چې دومره هغه احتیاط کوي چې پټ په پټه د هغه د مرګ نه وروسته د خلکو ته پته ولګي خو په ژوندانه دې هغه چا ته ذکر نه کوي لیکن شیطان دومره غټ حرامي دی چې هغه زموږ عملونه چې دي هغه بربادوي لکه یو سړی تهجد له وختي پاڅېدلی که نه نو سترګې به د خلکو مخکې مږي وي دا ولې و یاره بېګا چې خوب مې نه دی شوی سم که نه خوب مې نه دی شوی ولې خوب دې نه دی شوی وایي هغه زه شپې لمانځه له پاسم که نه تا خو هر څه برباد کړه سړي تا خو هر څه برباد کړه په دې نه پوهېږي دا خو هم زده کول غواړي که نه شیطان نه به سړی عمل څنګه بچ کوي شیطان اول سړی عمل ته نه پرېږدي چې بیا سړی عمل وکړي دننه پکې وسوسې اچوي او چې عمل خلاص کړي وروسته بیا په دې طریقو باندې ضایع کوي الله دې مال او تاسو ټول توفیق راکړي کوم کسان چې سنت نه دي کړي هغه سنتو کې بیا لمونځ کوو یا زه مختصر لمونځ کولی شم